نن می درله د سورة مزمل یو داسې ناشتا داسې انتهایی اکثیر او فایدهمند وظیفه راوړې ده. دومره مبارکه وظیفه د اکابرین علما حضرات فرمایي چې په دې صورت باندې الله رب العالمین د انسان د سختو نه سخت کارونه حل کوي. د سورة مزمل د قرآن عظیم الشان یو سورت مبارکه ده چې په 9مه سپاره کې دا سورت موجود ده. دومره مبارکه وظیفه ده، دومره د برکت نه ډکه وظیفه ده چې د انسان څه قسمه حاجت دي، د انسان څه قسمه مقاصد دي، د انسان څومره نه څومره مشکل کار دی او نه کېږي. علما فرمایي چې د دې صورت وظیفه وکړه، الله تعالی به دې تمام کارونه سرته ورسوي. که هغه ستا د بېروزګارۍ مسله ده، روزګار شته دی لیکن نه چلیږي، یا روزګار نشته الله به روزګار درکوي. که روزګار شته مخ په ترقۍ نه دی نو الله به دې روزګار له ترقي ورکړي، مخ په وړاندې به ځي. یا بندش ته یو کار ته لاس ور اچې او هغه تیار بوټي در پسې راوځي. مطلب دا دی چې کار څنګه شروع کې خرابېږي، یا داسې نور څه کارونه دي په هغه کې بندش وي نه کېږي. نو د بندش دپاره د ختمولو دپاره یو عجیب او غریب وظیفه ده. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه ډېره مختصره ده لیکن په وظیفه باندې خپل ځان پویه کوي، په هغه طریقې وکړي پیدا به ډېر وي. علما کابرین حضرات فرمایي چې سورة مزمل به ته 70 مرتبه وي. مخکې روسي درود شریف ووایه، خو دا نه ده چې ته دا وظیفه دې شروع کړه د سورة مزمل او په یو ورځ کې ورته ونښتې او اویا فیرې دي ویل، نه په ځان به بوج نه راولي. اویا فیرې دي اکابرین امت صلحا علما عاملین حضرات فرمایي چې اویا فیرې د سورة مزمل ختم دی لیکن دا به په 21 ورځو نه مخکې ختمي. دا نه په یو ورځ ورته کښېني ځان پې ستړی کړي، نه 21 ورځو نه مخکې دا ختم مکمل که د ورځې 5 فیرې وي، که 10 فیرې وي، که 2 فیرې وي، که 3 فیرې، خو د 21 ورځو نه به نه اړې. که دې واړه بیا دې عمل کار نه کوي، لیکن د 21 ورځو نه مخکې به ختمي. که په خپله کې که په بل چا باندې کې نو ډېر زیاته مجرب. دومره فایدې دي که هغه ستا د محبت مسله ده، د نکاح مسله ده، د جابز مسله ده، د نوکرۍ مسله ده، د ویزې مسله ده، یا چې کوم دی قرضونه دي د هغې نه خلاصې غواړې، یا د کور کې بیمارۍ دي څه لار نشته، څه حل در سره نشته، نو انشاءالله په دې وظیفه سره زما ګارنټي ده، زما تجربه شوې وظیفه ده، انشاءالله په دې باندې عمل وکړئ. الله رب العالمین دومره غفور رحیم ذات دی، دومره زیات غفور رحیم دی چې د هغې په دې مبارک صورت کې ډېرې فایدې ښودې دي. څومره ملګري چینل ته نوي دي، زموږ اسلامي کوزیب چینل یې سبسکرایب کړی نه دی، د هغوی په خدمت کې عاجزانه درخواست کوو چې چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوې ویډیوګانې هغه میلاویږي او فایده ترې اخلئ. الله هم خوشحاله او آباد ساته.